ژوند قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. سورة الواقعة ترتیب عثمانی دا سورت چی شپږ 50 نمبر سورت ته. ترتیب نزولی چی شپږ 40 نمبر سورت ته نازل ده رست دا سورت طه. کلمات پر سورت کی 888 دی حروف پر سورت کی 1903 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقات ای وذکروا یاد کئی اغا وقات چی واقع شی. الواقعات واقع کی دن کے شیز چی قیامت تے. قیامت تے واقع ویل زکا چی دا ضرور با واقع کی گی پا سخت آواز سرات دا قیامت. رب کریم فرمائی وذکرو یاد کے اغا وقت وقات چی واقع شی. الواقعات واقع کی دن کے شیز چی قیامت تے. لیسا لوقاتها لیسا مانا نبوی لوقاتها لوقوعها وقیامها د پارا د وقوع د قیامت د پارا یعنی د قیام د قیامت د پارا نبوی کاذبتن نفس کاذبتن یو نفس کاذبه یعنی پاغه وخت کې سوک بم دروغ نه غنی دا قیامت کله چې قیامت راشي نب کافر انکار کولای شي او نه مسلمان. رب کریم فرمای خافضه هي خافضه دا واقعه چې کوم دا خافضه ټټون کې د سخل کولرم په سبب د اعمالو د ټټ به کې جهنم ته چې کافران دي ګناګاران دي مشرکان دي. او دا واقعا چې کوم دا رافعاتونو چتون کې د سخل کولرا مؤمنان به اوچت کړي شي جنتونو ته جنت ته بوتل شي کافران به جهنم ته ټټ کړي شي. رب کریم فرمایي اذا پاغ وقت رجت حرکت چو خوزول شي ولقول شي الارض زمکا رجن پړقولو سلام. وبست الجبال روان کړي شي الجبال غرونا بسن پروانولو سلام. یا دمرت تدمیرا زرزر کړي شي دا غرونا تدمیرا په زرزر کولو سلام. یا د بیخه وستل شي دا وستلو سلام. کوم یو معنا چې دا ورشي دا صغرونه چې دا ټول ختم کړي شي آخري انجام به د شي د غرونو. فکانت فصارت بس او بغرزيږي دا غرونه هبان من غبارن گرد منبث من خور کړي شوی پشان د نور شعاع پشان ته نور کې شواګانی چوي داسې نره نره گرد چخکاری هغه بس هغه سی دا غرونه کړي شي ټول غرونه به ختم شي. رب کریم فرمای وکنتم منا وصرتم وبغرزیږي تاسو په ورځ د قیامت باندې ازواجن جوړه ثلاثه درې ډلې بشیا یو به جهنم تزي او دو به جنت تزي په درې ډلو کې. اولنې ډله دا فاصحاب المیمنه اهل دخیل عمل نامو ولا ما اصحاب المیمنه. رب کریم فرمای سشی خبر در کړه تا ته چې ست تیار دي اصحاب المیمنه خلاص عمل نامو والا لرا. عظمت ته اشاره ده هغه جنتونه ورته تیار دي نعمتونه تیار دي. دیمه ډله چې دا التیول وکنتم ازواجا ثلاثه وبګرځي درې ډلې یو ډله بیان شو اصحاب المیمنه دیمه ډله بیانې. واصحاب المشأمه او اهل دا چپ لاس عمل نامو والا. رب کریم فرمائی ما اصحاب المشأمه سشی خبر در کړه تا ته چې سشی تیار دي اصحاب المشأمه ته چې ډیر بد شی تیار دي یعنی جهنم ورته تیار دي. دی ګس لاس عمل نامو والا لرا ډیر بد خلق دي. دا دریم نمبر ډله بیان الله تبارک وتعالى والسابقون السابقون مخکینی چې کوم دی په دنیا کې یعنی پنه کې
السابقون دیب سابقین وی دیب مخکی وی پورز دا قیامت کی الالجنت جنت تا والسابقون مخکینی چکم دی پسشی کی پا یقین کی پا دنیا کی او پا ایمان کی جہاد کی چی مخکینی دی پا تکبیر اولا کی مستچزی کولونا مخکی دغا خلق السابقون دی با مخکینی وی پورز دا قیامت کے فی الآخرت رب کریم فرمائی اولئک دغا کسان چی دی المقربون مقرب الاللہ دی اللہ تا دیر نزدی دا درے مڈالا دی دا مقربین فی جنات پا جنتونو کی بوی النعیم دا ڈک دا نعمتونو نا دا سے جنت چی ڈک بوی دا نعمتونو نا رب کریم فرمائی اس تفسیر دارے چی دا مقربین مخ کی امت کی دیر دی او پا دی امت کی لگ دی سلتن دا یو ڈالا دا سلتن مانا جماعتن کثیرتن دا یو جماعت دیر دی من الاولین دا مقربین یاد ہے گورے خواہ من الاولین دا اولین پا دی کی دو تفسیر دی تفسیر روح المانی مرفوع حدیث ذکر کے حسن چی دا دوانا زم امت کی دی اولین مراد وی صحابہ کرام دی دا دیر لویا ڈالا مقربین چی کم دی وی دا صحابہ کرام دی تابعین دی اتبع تابعین دی دا دیر لویا ڈالا وی دا مقربینو او قلیل من الاخرین چی دا مقربین چی دی و قلیل دیر لگ دی من الاخرین در رستنیونا یعنی رستو خلقو کی دا دیر لگ پیدا کیگی یا بعض مفسرین و مراد تینا مخ کی امت تے مخ کی امت کی دا مقربین دیرو انبیاء دیر تیر شوی دی او پا دی امت کی دا مقربین چی دی دا لگتی خو اکثر وی چی ثلت من الاولین جماعت کثیرہ لوی جماعت من الاولین دا اولین دا مقربین مراد تنوی صحابہ کرام دی تابعین دی تبع تابعین دی دمو امت یادی وقلیل او دیر لگ دی من الاخرین درستنیونا چی دا غینا بات کم خلق دی پاغیر کی او دیر لگ دا مقربین پیدا کیگی یو خو اصحاب المیمن دی او بالمقربین دی دا مقربین و دیر لگ پیدا کیگی رب کریم فرمائی علی سرور مانا جالسین علی سرور دا مقربین بناسی پتختونو باندے علی سرور پتختونو باندے موضوعنا مانا چوک دلیشوی بوی دا پسرو زرو پسپین زرو تارونو باندے او دا یاقوتو ملغلرو باندے بادا جوڑ شوی زمرودونا متکین تکیا کون کی بوی علیہا پدے باندے دا مقربین پدے تختونو باندے متقابلین یو بل سربا مخامخ کی دن کی پا ملاقات کی متقابلین مانا یو بل سرا مخامخ کی دن کی بوی پا ملاقات کی یطوفونا گرزی با پدی باندے پدی مقربینو باندے علیہم پدی مقربینو باندے خزمت دا پارا ولدان غلمان حلکان تاسی حلکان مخلدونا چی ہمیشہ با حلکانوی یا مخلدون چی ہمیشہ بوی دی سر لا یموتون ولا یخرجون نبا مریو نبا خارجی گی دا جنت یا دا دینا دارنگی گرزئی با دا غلمان پدی بانی بی اکواب گلاسونا و اباریق او کوزی یا بی اکواب دوانو نا مراد کوزی دی اکواب نا مراد اغا کوزی چی غڑی داری کوزی وی واباریک نا مراد واباریق غیر غڑی داری کوزی وکأس او ڈک جامونا من معین دا شرابو روانونا دا نرمو شرابونا دا با پی گرزی دا غلمان پا دی مقربینو باندی دادا سے شراب بوی رب کریم فرمائی لا یصدعونا سردردی با نراولی عنها دا وجد دی شرابونا سردرد با نراولی
ولا ينزفون من لا يسكرون نشبهم نراولی نشبهم نکړشي پاغي باندې دارنګي يطوف عليهم ولدان دا ورسره بیا فاکهتن سره لګوا ګرځي په دې باندې غلمان وفاکهتن دمیون مما دا سنا يتخيرون چې دی غرقي خوخیا دا مقربين ولحم طير او وخد مرغاننا مما دا سنا يشتهون چې دی اشتیاق یعنی د دې زلونه غواړي هغه ورته هم ملاويږي دارنګ ويطوف عليهم ګرځي په دې باندې مقربين باندې وحور حوريان سپيني حوريان عين منا غټو سترګو والا خستا غټو سترګو والا فصفای کی با داسي دا حوريان کامثال اللؤلؤ پشانت مثل د ملغلرو المكنون منا پټو ساتل شي په پوخونو کې چپټ ساتل شي نو دغه سي صفابوي رب کریم فرمایي جزان بدل دا بما په سبب د دې کانو چې و دي عملونه کوم عملونه کول په دنیا کې لا يسمعون نباوري فيها پدې جنت کې لغون بیکار خبره باطل خبره ولا تأثیمان نگنا شتم نسبت د ګنا به هم نوي په مابین خپل کې به کنزلې نه کوي الا مگر خو اوربا قیلا قولا قول سلاما سلاما سلام سلام بوي پدې جنت کې د مینې او د محبت ملاقاتونه بوي خپل وا جنتیان په یو بل باندې سلامونه چي دارنګي ملائک بم سلام چي په جنتیانو باندې د الٰه العالمین د طرف نه هم سلام وي دا مقربین خو والسابقون السابقون ولا درديزي پوری مقربین اوس دویمه ډله اله بیانې واصحاب اليمين او خواندان دا خلاص عمل نامو والا اهل د خلاص عمل نامو والا ما اصحاب اليمين هغه څه برابر ده د خلاص عمل نامو والا تا یعنی څه خبر درکړی تا چې هغه څه برابر ده اصحاب اليمين د پارا خوندان د خلاص عمل نامو د والا د پارا چې چاله خلاص کې عمل نامو ورکړي شي دا ته یادي فی صدر پبیرو کې بوي مخضود معنا بلا شوکه بلا شوکه بغیر د زغونه داسې خسته بری بوي چې ازغیبه پکې نوي اډو کې به پکې نوي دارنګ یو طلح او پکیلو کې بوي ممدود معنا ممدود چې ډکی بوي لاندې باندې بوي دا د کیلو ونه به ډکوي د بیخ نه تر سره پورې لاندې باندې ټول بکیلې وي دنیا کیلو بوټو په شانتي بنئ یو ناشنا بوټي بوي چې لاندې نه واخله تر سره پورې بډکوي وظل نو پسورو کې بوي ممدود وګد او دائم سورم د یوې ونی لاندې چې سل کاله مزلو کې نو د دې سورې باندې ختميږي دغه سي سورې وي وماین او پوبو کې به مسکوب معنا چړاو یعنی داسې چې برنه تويږي لکه بعضې زوینو کې غرونه به مکتلي غرونو کې به مکتلي د اوبو چې تويږي د برنه څومره ښایسته ښکاري دغسې اوبه به وفاکهة او پمیو کې وي کثیرة ډیره رب کریم فرمایي لا مقطوعة نب ختميږي په وخت د اوقاتو کې کومه میوه چې کټ کړي شي دا غي په زبان دی سبابل راختلې وي ولا ممنوع او نب ممنوع وي نب منکیږي یعنی دنیا باغونو په شانته لکه زما باغ ته مرزه دا زما باغ دی دا سبب په جنت کې نه ممنوع بنوي دا میوه وفرش او په فرشونو کې به بسترو کې به یعنی تختونو مرفوعات نو چت کړي شی او کې اوچت رب کریم فرمای ان یقین خبر دادا ان یقینا مونږ انشأناهن من خلقناهن پیدا بکړو مونږه دا بیبیانی د دې د دنیا بیبیانی چې تاسو کوم بیبیانی دي چې مړش انشان معنا
خلقا جديدا په پیدائش نوی سره ان انشأناهن یقینا منا خلقناهن پیدا بکړو موږ دی بیبیان له دا دنیوي بیبیانی چې کوم زموږ دي انشاء منا خلقا جديدا په پیدائش نوی سره فجعلناهن پس وبګرځو موږ دی بیبیان لره ابکارن باکری واپس به پیغلی شي پیغلی بکومږه الله وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو بوډه زنانه سره مزاح وکړو بوډه راغله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې جنت ته لاړ شم رسول الله مبارک ورته وی بوډېګانی جنت ته نشتیتله بوډېګانی جنت ته نزي هغه خفه شو پجړا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خبر ورکړی دیتا چې تو به واپس ځوانه شې درې دیش کال عمر کې به شې بیا به جنت ته ځې مطلب مې دا دی مذاق ورسره وکړو نو رب کریم فرمایي دا بیبیانې به مونږ واپس پیدا کو به ګرځوم دی لره پیغلې عربا معنا عاشقان به په مړونو خپلو باندې مین به په مخاوندانو خپلو باندې دا بیبیانې اطرابا معنا مستویات فی السن په یو عمر کې به ټوله علی سن واحده په یو عمر کې به ټوله همزولی بوي د ټولو به درې دیش کال عمر بوي د مړونو د دی او د بیبیانو اوس بل ډله بیان الله ها لانه د شروع لاصحاب الیمین دا چا د پاره دی دا سچ بیان شو دا د پاره د خلاص عمل نامو ولا د پاره سلة من الاولین لوی جماعت دا من الاولین دا اولنیونا وثلة من الاخرین او لوی جماعت دا رستنیونا اغبلی ویلا چه مقربین لوی جماعت دا اولینونا او قلیل من الاخرین لگ جماعت دا آخر داوی دوانا لوی جماعتونا دی اصحاب الیمین خلاص عمل نامو والا اس درم ڈلا الہ العالمین بیانی واصحاب الشمال او اهل د غسلاس عمل نامو والا ما اصحاب الشمال سشي خبر در کړه تا ته چې ست تیار دي د غس عمل نامو والا لاله ډیر بد شي تیار دي جهنم تیار دي ورته عذابونه تیار دي دا سي عذابونه دا اوس بیانېږي فی سمومن چې وي بدی په تودوخه کې په لمبو د اور کې وحمیم او ابو ګرمو کې بوي وظل او پسورو کې مم يحمومنا د لګونه د لګینه سوره د لګي سوره ور باندې وي تور لګي بوي داغي سوره به ور باندې وي وظل معنا سوره بوي مم يحمومن د لګینه تور لګینه به ور باندې د سوره وي یا ابن کیسان و يحمومنا اسم من اسماء النار دا یو نوم دی د نومونو د اور نام لا بارد نبوي گرم نبوي يخ ولا كريم او نبا عزت ولا راحت بپکنوي نفع بپکنوي دا عذابات ولي ورکول کیږي سبب ادا ده انهم یقینا دي كانوا قبل ذلك مخکدين په دنیا کې مترفین من منعمین انعام کړي شی په دې باندې مالدارو ناشکری وکړه ایمان راوړنو ګناهونه کول کفر وکړو وکانو دی یصرون مشواله کول علی الحنس په ګناه باندې العظیم په غټ ګناه باندې شرک بالله یا امام شافعی سے و یمین غموس باندې راتل کول همیشه به قسم کول چې باس بعد الموت نشتا مرګ نه بعد ژوند کېدل نشتا وکانو دی یقولون ویل بدی رسولانو ته استهزاء به کولا عذابتنا کله چې مونږه منشو وکنا من وصرنا وګرځو مونږه ترابا خاور پرند خاورې وای زامن اډوکی اینا لمبعوثنا یا مونږه خامخا بیا پورته کېدل کولې شو بیا به مونږ پورته کېږو او اباونا یا پلاران زمونږه الاولونه اولین دا به پورته کېږي یو مسخره به کوله انکار به کولو دینه انا بعث نحن واباونا مونږ به بیا پورته کېږو پورز د قیامت کې او پلاران به یعنی استفهام انکاری دی باندې نه به پورته کېږو قلت ورتوى پیغمبر علیہ السلام ان الاولین کاولنی خلق دی والاخرین او کرستنی دی لمجمعون خامخ جمع کړی شری الی میقات یوم وقت د ورځې
معلوم ته چې ورځ د قیامت ته ثم بینکم یقینا تاسو چې ایها الضالون ای گمراهانو المکذبون ای تکذیب کوونکي په الله او رسول باندې لاکلون خامخ خریب تاسو من شجر دوننا من زقوم دا زقوم وننا خطرناک ونه ده فمالئون پس دکوي بدی منها ده زقوم وننا البطون خيټو لرا فشاربون پس کی بيدي عليه په زقوم د پاسه بس کی من الحمیم د ګرمو بونا فشاربون پس دی سکون کی بوي د ګرمو بولرا شرب الهیم منا ک شرب الهیم پشان تدسکلو الهیم منا هیم تگی اوخت ویلې کیږي دا غي په شانته به دا ګرمي وبس کې ډیر به تگی شي اوخ چې کله تگی شي داخله دننه کې او شیز کې بیا سر نه اوچته یا ترزو چې ټول ختم کړي نه نو دا شانته د اوخ د تگی الهیم معنا د تگی اوخ په شانته به دا ګرمي وبس کې هاذا دا سچ بیان شو دا زقوم او دا ګرمي وب نزلهم من مستیاد دین یوم الدین فرض د جزاء دا استزان ورته دا مل مستیاد دی دا یقول الله وی بالله تبارک وتعالى نحن خلقناكم پیدا کړیو تاسو له کافرانو اول ظلم پیدا کړیو تاسو فلولا تصدقون فهل لا تصدقون پس ولی تصدیق نکولو تاسو د دوباره زندگی لکه څنګه چې تاسو ول چول ځل الله پیدا کړیو دویم ظلم ولی دا یقین نکول چې الله بون پیدا کړیا افرایتم ایالی دلی تاسو کلی دلینو خبر راکیم سشه ما هغه نطفه تمنون من تصبون فی الارحام چې اچوي تاسو پر رحمونو د بیبیانو خپلو کې انتم تاسو تخلقونه پیدا کوي د نطفینا ولد لرا بشر لرا ام نحن الخالقون یا کنا مونږ پیدا کوونکیو یعنی پر رحم د بیبیانو تاسو کې چې تاسو دا بچی تاسو جوړوي کنا الله بلکې الله جوړي رب کریم فرمای نحنو مونږه قدرنا معنا پانداز کړي برابر کړي مونږه بینکم پتاسو کې الموت موت لرا مرګ لرا برابر کړي پانداز کړي څه مطلب څوک بډاواله کې منشي څوک ځوانه کې منشي څوک ماشوم توپ کې نحنو قدرنا بینکم الموت مون برابر کړي پانداز کړي په ما بین تاسو الموت مرګ لرا سوک مالدار کی مرشي سوک غریب بھی مرشي کنه کان وینیک بمری غریب بمری مالدار بمری ټول بمړه کیږي ورځي به الله تعالی بیا الله تبارک وتعالى تاسو ته بدلی درکې نو رب کریم فرمای نحنو مونږه قدرنا اندازه کړي برابر کړي بینکم پمنس تاسو الموت مرګ لرا وما نحنو نیو مونږه بمسبوقین مغلوبین نیو مونږه عاجزینا عاجز کړي شوی نه یو مونږه رب کریم فرمای ز قادر یم پدی باندې انا قادرن علی ان نبدل دا چې بدل کړو انسانان سم شه دباو دي امثالکم په مثال تاسو به هلاک وننشئکم ما نخلقکم پیدا کړو مونږه تاسو بیا دینه بعد چې نور انسانان پیدا کم دینه بعد فيما پاغه صورت کې پیدا کم تاسو له الله تبارک وتعالى وي لا تعلمون چې تاسو به علم نه لرئ دسي شکل بدر ته جوړ کم چړو پیژنې بنا تاسو حسن سے ویا خنزیران بیزوگان وغیرہ تورمخي به مکرم ولقد خمق پتحقیق سره علمتم علم لرئ تاسو اے کافرانو ان نشأة الاولى په پیدائش اولنه فلولا تذکرون پس ولی پن ناخلی تاسو د پیدائش اولینینا چې دا باس هم تینا ثابت کړي چې اول الله تبارک وتعالى پیدا کړیو نو دوباره هم پیدا کولای شو ولی دین اول پیدائش نه تاسو پن ناخلی الله وي افرایتم دلائل د تربیت افرایتم ایتاسو لیدلی مو خبر را کې ماغه تحرسونا چې کرای تاسو هغه فصل چې کرای تاسو انتم بیا تاسو تزرعونه تنبتونه شنکوي دی فصل لرا زرغونوي ام نحن الزارعون یا کنا المنبتون منيو نا بل الله هو المنبت الله تبارک وتعالى شنکون کې زرغونون کې دی فصل لرا دباوله
لو نشاو کچر اراده وشي زمونږه کو غواړو مونږ لجعلناه خامخا به وګرځو مونږ دې فصل لره حطاما ټوټه ټوټه زری زری وچکلکه فظلتم فصرتم پسو بګرځېږئ تاسو تفکهون من تتعجبون تعجب کوونکي پوچېدلو د دې باندې بیا به وایي انا یقینا مونږ چې یو لمغرمون خامخا تاواني کړي شوي یو یا ابن عباس و قتاده سوی معذبون عذاب کړي شوی بل نحنو محرومون باب وای تاسو مونږ چې محروم کړي شو دا وګوروي مونږ محروم شو د رزق لس منه می وي تو خو مو کرو ټول ختم شو ټول لاړه رب کریم فرمایي افرایتم تاسو لیدلی کلیدنو می خبر را کیا الماء والذي غخوږي وبا تشربون چوسکې تاسو ایا لیدلی تاسو هغه خوږی وبو چې تاسو سکیا انتم آیا تاسو انزلتموه نازل کړی دی وبولرا من المزن من السحاب دورزنا ام نحن المنزلون کنا یومونگا نازلون کیو بلکې له نازلې دی وبولرا لو نشاو کچر اراده وشي زمونگا جعلناه وبګرځو مونږ دی وبولرا الله تبارک وتعالى وي وجاجا من مرن ترخی ترش مرن تریخ فلولا تشكرون فهل لا تشكرون ولي شكر نو باسي تاسو خلقو افرأيتم ما تاسو لدلي النار اورلرا التي غتورون چې بلوي تاسو انتم اياتاسو انشأتم پیدا کړی تاسو شجرتها دی ونی لرا ونی د اور لرا خباز مفسرین وی چې وهي المرغ والعفار مراد تن مرغ او عفار ده خو مراد تن عام بوټي چې اوچ تاسو تن ورونه بلوي آیا تاسو لیدلې انشأتم آیا تاسو پیدا کړی شجرته دی بوټي د اور لرا ام نحن المنشئون یا مونږ پیدا کوونکو بلکې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی رب کریم فرمای نحنو مونږ چې جعلناها ګرځولې مونږه هادي دنیوي اور لرا تذکرتن پن نصیحت ومتان او ګرځولې مونږ دلره دی اور لرا متان فائدہ للمقوین للمسافرین د پاره د مسافرینو یا د پاره د وګو خلکو د پاره فسبح پس مونږ کوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باسم ربک پنوم درفستا لازم چلوې ده یعنی الله اکبر سره تکبیر فرض شو دي زنه ثابتيږي فلا اقسم لا د پر منفي پیدا کا فلا اقسم معنا فليس كذلك كما قلتما د سینه د لک څنګه چې تاسو وایي چې دا قرآن کریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړ کړی دی یا تاسو وایي چې ساحر دی الیاذ بالله پیغمبر علیه السلام شاعر دی کاهن دی فلا اقسم يعني فليس كذلك كما قلتم فلا منا فليس كذلك كما قلتم نسید د سینه لک څنګه چې تاسو وای اقسم ز قسم کوم بمواقع النجوم پزاینو د ډوبېدو د ستورو باندې یا فلا الف زائد دلتا فلا اقسم لام تاکید ده فلا اقسم پس خامخا قسم خرمزه یا لام زائد دی دلتا اقسمو فاقسمو پس قسم خرمزه پس شی باندې بمواقع النجوم په زینو د ډوبېدو د ستورو باندې یا ابن عباس و بمواقع معنا په نزول د قران النجوم نه مراد و نجمن چې نازل شوی دی لګ ضرورت مطابق و انه یقینا دا قران کریم چې دی یا وانه یقینا دا زینو د ډوبېدو د ستورو چې دی لقسم خامخا قسم دی لو تعلمون کچره تاسو علم لري عظیم ډیر لوی قسم دی چې په دې باندې ز قسم خرم نو قسم خرم بمواقع النجوم په زینو د ډوبېدو د ستورو باندې پدې خبره انه یقینا دا قران کریم چې د قران خامخا قران دی کریم ډېر عزتمن دی فی کتاب په کتاب مکنون پټ ساتل شوی چې لوح محفوظ دی
لا یمسه چې نه مسکوي دی لوح محفوظ لره، یعنی قدرت نه لري چې مسکی الا المطهرون مگر مسکیا المطهرون پاکړې شوی چې ملائک دي دی مسکولای شي، نور څوک قدرت نه لري چې مسکی. اکثر مفسرین دا معنا کوي نفی په معنا د نهی دی، لا یمسه لاست نوړي ندی مسکی بیا د سهودی قران کریم لرام ضمیر راجع کوي قران کریم لرا انه لقران کریم. نو لا یمسه نفی په معنا د نهی نب مسکی دا قران کریم لرام الا المطهرون مگر پاکان چې پاکړې شوی او د سیوی بیا به مسکیا. دارنګي جنوب لرا حایزی لرا او چتول د قران لاس لګولا دا ناجایز دي. اکثر مفسرین دا ویا لا یمسه معنا ندی مسکی لاس دی نوړي بیا ودسا دی قران کریم لرا الا المطهرون مگر هغه خلق د لاس ورتوړي چې پاک کړي شوی او د سوي په ودس کې وي. تنزيل نازل کړي شوی د قران کریم من رب العالمین د جانب د رب العالمین. افا بهذا الحديث آیا په دې حدیث باندې چې قران کریم دی انتم تاسو مدهنون معنا مکذبون تکذیب کوونکی ان نسبت د درو کوي. وتجعلون بالقباحه بیان الله وتجعلون او ګرځوي تاسو رزقکم رزق تاسو چې الله تاسو ته دا رزق درکړي دی د دې خو شکریا پکاروا او تاسو بدل کې دا ګرځوي انکم یقینا تاسو چې تکذبون تکذیب کوي د الله او د رسول. الله ما دومره روزانه تاسو ته درکا آیات د دې په بدله کې تاسو انکم تکذبون یقینا تاسو چې تکذیب کوونکې په الله او رسول باندې د شکریا په بدل کې دا کوي. اوس الله وایي ک قران نه منئ رسول نه منئ نو نرشي مرګ نه ځان بچ کیا. فلولا فهلا ولغوا فلولا فهلا ترجعونها ان كنتم صادقين پس ولی نو واپس کوي دی روح لرا جسد د ځان کدن په حال کې یعنی ځان کدن حال الله بیانوي. پس ولی نو واپس کوي فلولا فهلا ترجعونها پس ولی نو واپس کوي دی روح لرا جسد تام ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینه. اذا پا وقت بلغت چې ورسیږي دا روح الحلقوم ستونی تام نرمکن ته ورسیږي دا روح دا ځان کدن ولا روح چې مړی ته ورسیږي. نو فالله ترجعونها پس ولی واپس نو واپس کوي تاسو دی لر الله وي جسد ته. وانتم او حال دا تاسو چې اهل دمنی حين اذن په دغه ټیم کې تنظرون ګورئ چې دا روح د دی وزي کله چې د دی روح وزي. ونحن منچ اقرب نزدي اليه ديتا دي ميتا منكم استاسنا من حيث العلم والقدرة من حيث العلم والقدرة من نزدي ديتا ولكن لا تبصرون لكن تاسو نغوريا یا مراد تینا فرشتگانی من نزدیو دسی مانا فرشتی چه کم کار کئی دخل لري نو الله تبارک و تعالی صيغه تکلم سره داغي تعبیر کیا یعنی ونحن اقرب من نزدیو الیه دیتا منکم استاسنا یعنی فرشتگان ورته نزدی ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نګورئ دی فرشتي لرا د مرګ فرشته چې دا. فلولا معنا پس ای هل لا ترجعونها پس ولی نو واپس کوي تاسو دی روح لرا جسد تا ان کنتم کچره تاسو غیر مدینین معنا غیر محاسبین غیر د محاسبینونا چې حساب بو نکړش څنګه تاسو ګمان کوئ هل لا ترجعونها ولی نگر زوی دا روح پل زیتین جسد تا رست دا رسیدون مرکن تا کل دی مرکن تا رسیگی مره تا رسیگی ان کنتم صادقین کچره اشتین تاسو پدا وقت پلکی نو واپس که دا روح دا سڑے بچ کئی. رب کریم فرمائی دا روح چی کلمنش فاما ان کان من المقربین پس کچره وی دے من المقربین
دا مقربیننا جنت الفردوس او جنت عدن کی فروح معنا الراحت پس راحت بوی دل ربا مجاهد سیب او سعید سیب معنا کی فروح معنا الراحت پس راحت بوی دل را ضحاك سوى مغفرة ورحمة مغفرة ورحمة بوي وريحان معنا رزق او رزق طيب بوي دلرا وجنة نعيم وجنة بوي نعيم معنا دك دنيامتنا واما ان كان من اصحاب اليمين كچري ده اهل دا خلاص عملنا موالانا دا روح دا منشو فسلام لك فسلام عليك فسلام دي پتابان دي من جانب الله من اصحاب اليمين چیت د خوندانو دا خلاص عملنا موالانا پتا دي سلام وي واما ان كان کچري وي دا دغمنه من المكذبين دروغ وينكنا الضالين د گمراهانو نوي رب کریم فرمائے فنزل پس مل مستعد دی بوي من حميم د گرمو بونه په جهنم وتصليه او دخول ده دلر جهنم جهنم تا ان هذا یقینا دا سچ بیان شو دا درې ډلې چې بیان شو له هو خامخا دا حق دی ګوره اليقين یقینا ګوره حق دی بلا شبه شک شبه پکې نشتا فسبح معنا فصل پس منز کوا باسم ربک پنوم درفستا باندې العظیم چې لوی ذات ته